سورة الدخان. او د نعمتونو د خوشالو او د مزو هغه ټول اسباب او سامان هغه بنی اسرائیل ته پاتې شو. اوس دې زینا بل نعمت ذکر کوي بشارتن چې ما بنی اسرائیل د فرعون د عذاب نه خلاص کړ. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، یقینا ما خلاص کړ بنی اسرائیل من العذاب المهین، د عذاب سپکون کی، د عذاب خوارون کی، من فرعون، د فرعون دی خپل غلامان جوړ کړیو، دینه به سخت کارونه غستل، درانه درانه پیټي به بدیو چتول او د دې الکان به وجل، قسمه قسم عذاب کی دی مبتلا کړي. یقینا ما خلاص کړ بنی اسرائیل د عذاب خوارون کی د فرعون نا، انه کان عالیا من المسرفین، یقینا هو فرعون اوچت د ظالمانو، عالیا اوچت من المسرفین د مشرکانو، عالیا لوی کون کے من المسرفین حد نتیر وطن کے. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، یقینا ما خوخ کړیو بنی اسرائیل على علم من علم سرا على العالمين په مخلوقات د زمانه د دی دغه زمانہ کې چې څومره مخلوقاتو په دې ټولو الله بنی اسرائیل غوړه کړیو. دیله به تیار خوراکونه د اسمان نه راکوزول، من او سلوا، او دی باندې د دریاب کې دی لارې جوړې کړې، دای به نعمتونه کړې. وآتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین، او ورکړې مې ودیلا آیتونه نخې دلایل، ما هغه فیه چې پاغې کې بلاء مبین امتحان سرګند، بلاء ازمایښونه سرګند. ان هؤلاء ليقولون، یقینا دغه مشرکان دی ویل، ان هي الا موتتنا الاولى، نده دغه مرګ مگر مرګ زمون غړم بنه، دغه یو ځل بمرو بیا رستو مرګ نشتا. ان هي الا موتتنا الاولى، نده دا ژوند نده دا زندگی مگر مرګ یو رومبنه ده. یو ځله چې موږ باندې مرګ راغی نو بیا دوباره ژوند نشته ده، بیا حساب کتاب نشته ده، بیا تبوس نشته ده. وما نحنو بمنشرین، او نو یو منګه بیا پورته کیدونکي. دغه یو ځله مرګ ده، بیا د مرګ نه وروستو ژوندون نشته، حساب کتاب نشته، جنت جهنم نشته. وما نحنو بمنشرین، او نیو من بیا پورته کیدونکي. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، نورا ولی مشران زمن خی تاسو رشتینی. دی مشرکانو بویل ان هؤلاء لیقولون، چې دغه یو ځلی مرګ دی بیا پورته کېدل نشته دی. کتا سوای چې بیا ژوند دی، حساب کتاب دی، نو زمونږ چې کوم مشران مخکې مړ شوي دي هغه را ژوندي کوي. فأتوا بآبائنا، زمونږ مشران چې کوم مړه دي ژوندي کوي. که تاسو رښتیا خبره کوئ نو دا خو د بې عقلۍ خبره ده، دا خو داسې خبره لګي یو سړی چې بوټي ته وایي چې موږ له دا میوه راکړه، نو بوټی خو لا وړوکی دی، دی لا ونه شوې نه ده، نو څنګه دې نه ته میوه غواړي؟ یا یو ونه کې میوه ختمه شوې ده او ته وایې چې میوه راکړه. فأتوا بآبائنا، زمونږ مشران راوله. نو د هغې خو الله وایي یو وخت مقرر دی، ونه به په خپل وخت میوه ورکوي، مخکې میوه نه ورکوي. نو ستاسو چې کوم مشران ما مړه کړي دي په وخت به یې پورته کوم، بیا به حساب کتابي د هغې ما سره یو وخت مقرر دی. فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، نورا ولا مشران زمون که تاسو رښتینی یئ. اهم خیر ام قوم تبا،
الله وی آیا دی غوره دی بهتر دی یا قوم د تبع والذین من قبلهم او هغه چې مخکې د دینو قوم د تبع ډیر زیات ضرورو او ډیر زیات غنو موټو کې هم زیاتو تعداد کې هم ډیر غنو نو الله وی چې ما د تبع قوم پرې نه خو نو اې د مکی خلکو تاسو د ما مخکې څه شي اهم خیر ام قوم تبع آیا دی غوره دی بهتر دی یا قوم د تبع یمن بچ کم بادشاہ راته داغه لقب او تبع د خپل نوم دی اسعد او کنیت دی ابو قریب او تبع منی مشهور لکه د مصر بادشاہ تبع فرعون ویلې کېده او دارنګي روم تبع کیسر او دا ایران بادشاہ تبع کسرا ویلې کېده نو د یمن بادشاہ تبع تبع ویلې کېده دې بخبل ایماندارو حکومي بېمانه نو قومي الله تبارک اهم خیر ام قوم تبع ایدی غردی بهتر دی یا قوم د تبع او هغه چې مخکې د دین او اهلکناهم نو ما هلاک کړل انهم كانوا مجرمین یقینا ودی مجرمان وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ندی پیدا کړی ما اسمانونه او زمکي او هغه چې مینځ دې کړي عبس بیکارا مرګ نه رستو بیا رستو جنت ته یا جهنم دې حساب کتاب دې دنیا میں عبس نه پیدا کړي ما خلقناهما الا بالحق ندی پیدا کړی ما اسمانونه او زمکي مگر دې د پاره چې حق سرګن شي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زیاد دې نه پويږي ان یوم الفصل یقینا رزد بیلتون رزد فیصله میقاتهم وقت آغی مقرر دے اجمعین نطولو یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا دا حق رزدا چی فائدہ بورنکی یو دوست بل دوست لاحس ولا هم ینصرون نبد دی امدادو شی دنیا کی دوستانہ پکاری گی خو آخرت کې بیا دوستانه نه پکاريږي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې رحم وکي بد الله انه هو العزيز الرحيم یقینا دغه الله غالب دی رحم کوونکې ان شجره الزقوم یقینا ونه د زقوم طعام الاثیم خوراک د ګناهګارو دی سوره صافات کې دلیو زقوم یو ونه ده دا به الله د جهنم منځ کې پیدا کوي او دومره ترخه او بدبوداره دا به د جهنميانو خوراکي حدیث کې راځي چې د دې زقوم یو قطره دنیا ته الله راولېږي نو هر شی به بے خوند شي او د انسانانو ژوند او زندگی به خراب شي بے خوند بشي او دا به د جهنميانو خوراکي کل مهلی پشان د تانبی ویلی شوی پشان د سیکی ویلی کړي شوی لکه تانبه چې کله ویلی شي او سیکه چې کله ویلی شي اردو کې ورته وایي تلچټ یا هغه تیل آیل چې داغي ویخ بالکل بدبوداره ګنده بیکاره ان شجره الزقوم یقینا ون د زقوم طعام الاثیم خوراک د ګناګارو دی کل مهلی پشان د ویني زوی کل مهلی پشان دسی تانبی ویلی شوی یغلی فی البطون جوش بوئی پخیٹو کی کغلی الحمیم پشان د جوش د خود کی دلوبو لکه څنګه چې کټوي کې یو شی خود کیږي او جوش وي دارنګي بدا زقوم چې کله د جهنمی خېټه د کوشي نو خېټه کې به د خودکای شانې خود کیږي دا انډای شانې به خود کیږي یغلی فی البطون جوش بوئی پخیټو کې کغلی الحمیم پشان د جوش د خود کې دلوبو او आवाज بوشي خذوه انوي دي فاعتلوه رايخ كي الى سواء الجحيم
د مینځ د جهنم تا فرشتو ته الله حکم وکي خذوه وینوا فاعتلوه کشکارا یکا الى سواء الجحیم مینځ د جهنم تا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم بیا جهنم اوبو کی جهنم عذاب کی اولمبوا ثم صبوا بیا واړوا فوق رأسه پاس د سر د من عذاب الحمیم خټ کې دلی عذاب اوبو ذق اسکا انک انت العزیز الکریم یقینا ویت دنیا کی عزت مند اکرام والا دنیا کې به خلکو تا عزت کو تب لوی عزت مند وي دنیا کې ته بادشاہ وي وزیر اعظم وي وزیر اعلی وي بلوی منصب ناس وي خلکو بستا عزت کو ته عزت مند وي لکه ابو جهل چې وي مکه کې زلوی عزت مند لوی اکرام والے نو الله ورته جهنم کې وي ذوق اسکا عذاب د جهنم انک انت العزیز الکریم یقینا ویت معزز مکرم ان هذا ما کنتم به تمترون یقینا دا غرض دا چې وای تاسو په دې شک کوونکی او د دې مقابله کې جنتیان ان المتقین یقینا پرهیزګار متقیان فی مقام امین فزید امن کی وی فی جنات وعیون باغونو چینو کی وی یلبسون من سندس و استبرق اغوندی با نره رخم او پیر رخم لاندې با نره رخمی پاسه با پیر رخمی متقابلین یو بل تا مخامخ بی جنتیان کذالک خبرهم دغدا وزوجناهم بحور عین ملګری بکم دی جنتیانو سرا داس حوری چلوی لوی سترګو والا بی هر جنتی ته کم از کم 2 حوری ملاویږي او زیات خډيري دی بیا خو کم از کم 2 حور هغه زنانه چې داغي ټول بدن خایس داسې چې داغي مړای کې وبخکاری او دی پندو کې دندي هغه مازغخ کاری معلومیږي وزوجناهم بحور عین حدیث کی راضی که یو حورا دنیا ته معمولی وګوري نو کشپین والله به د اشپر روخانه کی رڼا بشي او ټول عالم با خوشبودار شي وزوجناهم بحور عین ملګری بکم دی جنتیانو سره حوري غټو غټو سترګو والا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين غواړي با پدې جنت کې هر قسمه میوه امن سره اس قسم خوف یره بنئ لا يذوقون فيها الموت نبسکی پدې کې مرګ جنت کې به مرګ نشته الا الموتة الاولى ما سوا د مرګ دړم بني ووقاهم عذاب الجحيم بچپکی دل العذاب بچکل الله د عذاب د جهنم نا فضلا من ربك دا فضل مهربانتیا دا ربستا ذالک هو الفوز العظیم دغلوی کامیابی دا فانما يسرناه یقینا ما آسان کړی دی قران بلسانک پجبستا پیغمبرا تو هم عربی قران می عربی کې راولېګ ډیر می آسان کړی دی لعلهم يتذكرون خامخ جدی پن واخلی فرتقب نو انتظار کوا انهم مرتقبون دی وهم تاسر انتظار کئی واخر शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।